وعلیکم ټول نه مخکې خو زه بېحده مشکور یم ستاسو ټولو مشرانو همزولو د اکبر بھاي د هغوی د خاندان او زموږ سره چې څومره سمندرو پولیسونو مشران عزتمن ناست دي د پاکستان تحریک انصاف څومره برقرار خدمت کوي بېحد مشکور یم شکریه ادا کوم او تاسو په هر ټایم په هر وخت کې زموږ ښه سپورټ هم کړی دی نو زه ستاسو په هغې هم مشکور یم او نن چې تاسو د خان بھاي کومه خبره وکړه نو د نننۍ الیکشن چې کوم ته موږ راغلي یو نو دا ضمني الیکشن دی او هغه الیکشن دی چې کوم د حاجي محمد خان د استعفا نه پس سیټ خالي شوی دی نو یو سیټ ته پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان الیکشن ته ولاړ دی او بل سیټ ته د پی ډي ایم د 14 پارټو مشترکه امیدوار ولاړ دی نن هر سړی په دې خبره پوه دی او هر سړی نن چې کوم په سوشل میډیا باندې خو کو مشر دی کو کشر دی کو په کورونو کې زمونږ میندې خویندې دي هغه ټول په دې خبرو ښه پوه دي چې په دې ملک کې څه روان دی په دې ملک کې څه کېږي نو زمونږ خان صاحب پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د خوددارۍ خبره کوي او د حقیقي ازادۍ خبره کوي او بل سیټ ته د پی ډي ایم والا چې کوم د 14 پارټۍ دی دا چونکې په دې ملک باندې موږ باندې چا مسلط کړی دی چې نوم یې امریکا دی او موږ ټول قوم چې کوم دی هغه دوی حسابوي چې دا زموږ غلامان دي امریکا وایي چې پاکستان زموږ غلام دی نو موږ هېڅکله غلامان نه یو دا پی ډي ایم والا بېشکه غلامان دي د پی ډي ایم والا بېشکه د امریکې د غلامۍ خبره هم کوي خو زموږ قوم په حیثیت قوم چې کوم موږ خودداره قوم یو زموږ ملک زموږ پاکستان چې کوم دی د لا اله په نوم باندې جوړ شوی دی دا یو آزاد ملک دی یو خود مختاره ملک دی د دې چې کوم دی خارجه او دفاعي پالیسي چې کوم دی هغه چې کوم دی آزاد دی انشاءالله که خیر تاسو ته به ښکاره کېږي وخت سره چونکې خان صاحب پرونه او بلوس چې کوم تقریر کړی دی دواړه تقریرونه چې کوم کړي تاسو به اورېدلي وي هغه ډېر خلک چې کوم دی که نه هغه ډېر په دې خبره پوه هم کړلو ډېر ادارې چې کوم دی که نه هغې د ډېر ادارو هر څه چې کوم دی هغې قوم ته ښکاره کړلو چې په دې ملک کې کومه اداره څه کوي او څه نه کوي په دې ملک کې امریکا څه کوي په دې ملک کې امریکي مفاد څه دي دا ټولې خبرې چې کوم دی که نه هغه دې قوم ته د عمران خان چې کوم دی ښکاره کړي ملګرو 15 میاشتې مخکې په دې ملک کې زموږ حکومت و په دې ملک کې زموږ حکومت موږ په دې ملک کې لنګرخانې چلولې احساس پروګرام موږ چلو ماشومان له سټوډنټانو موږ سکالرشپ ورکولې موږ تاجرانو چې کوم دي بغیر سود قرضې ورکولې موږ زمیندارونو چې کوم دي بغیر سود قرضې ورکولې دا ملک یو خطر ته چې کوم دي روانو موږ په دې ملک کې چې کوم دي زموږ په پنجاب په مرکز کې په پنجاب کې او په دې صوبه کې زموږ حکومت و موږ په دې صوبه کې 1 لک روپو پورې چې کوم دی نو خلکو له صحت کارت په مت کې چې کوم دی یو شناختي کارت چې کوم دی چې د هر سړي یو شناختي کارت چې چا په جیب کې شناختي کارت دی هغه ته به 10 لک روپو چې کوم دی نو پرې علاج پکېږي نو هغه زموږ په صوبه کې مو کو په پنجاب کې چې کوم دی نو موږ وکړو موږ چې کوم دی هر هغه کار چې کوم زموږ حکومت هر هغه کار چې زموږ د ملک او د قوم په مفاد کې دی زموږ د عوامو په مفاد کې دی هغه کارونه چې کوم زموږ د حکومت چې کوم دی هغه به کولو زموږ حکومت ته خلکو نهله حکومت وي خلکو به مهنګایي چې کوم دی نو اسمان ته لاړه 14% چې کوم دی زموږ په 4 سال کې 14% چې کوم زموږ مهنګایي چې کوم دی پراته وه او په دې ملک باندې کوم حالات وو تاسو به کتل چې زموږ په دنیا باندې یو وبا راغلی وه د کرونا والا یو وبا راغلی وه یو بیماري راغلی وه په هغې کې پاکستان چې کوم دی هم متاثره شو مالي او جاني دواړه په دا مهنګایي صرف په پاکستان کې نه په ټول دنیا کې مهنګایي راغلی وه خو چونکې هر ځای کې چې کوم دی خلکو صرف او صرف عمران خان چې کوم دی باندې وکړو دا پی ډي ایم وه تاسو به کتل هر جمعې پر ورځ چې کوم دی مدرسو نه به ماشومان په مخه کړلو او هغه چوکونه یې بند کړل احتجاجي مظاهرې به یې کولې اسلام آباد ته به دا ماشومان چې کوم دی دا بوتللو دا ماشومان چې کوم دی دا یې بوتل ځان سره غریبانو مور او پلار چې کوم دی د قرآن مجید تلاوت لپاره د قرآن مجید
د ناظرۍ لپاره یې بوتلو د قرت لپاره به لېږل خپل مور او پلار چې کوم دی که نه د علم لپاره به چې کوم دی لېږلو هغه دیبانه به ځان نه خبر وکړي به اسلام آباد ته چې کوم دی مظاهرې یې پرې کولې دا پلانکي احتجاجي مظاهره ده دا پلانکي ملین مارچ چې کوم دی دا ټولې خبرې چې کوم دی که نه دا 5 میاشتې مخکې دوی مونږ باندې کولې 5 میاشتې مخکې تاسو به کتلي وو بلکې 5-6 میاشتې مخکې چې کوم دی یو واقعه شوې وه چې د فرانس صدر چې کوم دی فرانس والا صدر چې کوم دی یو د پیغمبر اسلام په شان کې ګستاهي کړې وه او سرکاري طور چې کوم دی که نه هغه کړې وه دا خلک چې کوم دی دا علما صاحبان چې کوم دی راپاڅېدل احتجاجي مظاهرې وکړې او وی چې د فرانس د سفیر چې کوم دی دا ملک بدر کې زموږ حکومت چې کوم دی ورسره منلي مو او ویې منلې ورسره نن تاسو وګورئ نن هغه خلک هغه پی ډي ایم هغه ملګري او هغه د پدرامان هغه د زوی چې کوم دی هغه ورسره چې کوم دی نن د فرانس صدر سره چې کوم دی ملاو شوی دی او باقاعده چې کوم دی ملاقاتونه یې ورسره کړي دي په دې میډیا راغلي دي دنیا چې کوم دی هغه وکتل او دې سره چې کوم دی د اسرائیلو سره چې کوم دی که نه دوی په بیک ډور چې کوم دی رابطې شروع کړي دي اسرائیل چې کوم دی تسلیموي او اسرائیل هغه ملک دی چې کوم زمونږ په مسجد الاقصی چې کوم دی هغه قبضه کړې ده زمونږ فلسطینیان وروڼه چې کوم زمونږ فلسطینیان مسلمانان وروڼه چې کوم دی که نه هغه خپل جومات ته نه پرېږدي خپل الله پاک کور ته چې کوم دی هغه ونه پرېږدي او هغه چې کوم دی شهیدان کوي هغه خلک چې کوم دی که نه هغه خلک او هغه ملک چې کوم دی که نه هغه پاکستان حکومت کوم امپورټ حکومت چې کوم دی هغه لګیا دی هغه تسلیموي د چا په ایمه تقسیموي د امریکې په ایمه تقسیموي نن تاسو وګورئ په دې ملک کې دا خبره ما د مهنګۍ پورې راغستې وه تاسو نن وګورئ په دې ملک کې چې کوم دی زمونږ حکومت کې موږ په 900 روپۍ چې کوم دی وړو تروله پرېښې ده نن تاسو وګورئ نن په دې ملک کې نن په 400 روپۍ چې کوم دی د وړو تروله ده نن یو سړی راپاڼستلو نه پاکستان پیپلز پارټي راپاڅي نه مسلم لیگ نون والا راپاڅي نه پدرامان والا پارټي والا راپاڅي نه عوامي نېشنل پارټي والا یو قسم چې کوم دی نه راپاڅي نن د عوامو خیر هغه ونه لټوي د قوم سوچ نه کوي د پاکستان سوچ نه کوي هغوی صرف او صرف چې کوم دی د خپل مفاد خبره کوي د خپل کرپشن د بچکولو خبره کوي دا خبره ما ته درې دی نور هم وکړو دلته ځکه بیا کومه چونکې دلته هم مذهبي خلک ډېر زیات دي دلته مذهبي خلک ډېر زیات دي تبلیغ سره خلک چې کوم دي ډېر تعلق ساتي دلته خلکو او ماندرو کې چې کوم دي چې کله داسې یو جلسه وي د پی ډي ایم والا یو جلسه وي ستاسو په خدای قسم امام خو بېشکه سوال کولی شي خو ستاسو په خدای قسم پاسې ورته یوه خبره ورته کوئ او خو ټیکو پسې پاسې نوجوانه پسې پاسې د کلي یو مشره پسې پاسې چې کومه خبره کوم زه به ته انشاءالله که خیر داسې به ته نه کوم زه به ته په ثبوت سره کوم او زه به ته کل کار کوم ځکه چې دلته یو ایم پي اے صاحب راغلی یو ایم پي اے راغلی یو نوجوان راغلی و هغه دا خبره کړې وه او ویلي چې هم دې حکومت په دې 5 میاشتو کې اوس یو څو ورځې مخکې چې کوم دی په نیب په ترامیم کې امینډمنټ وکړو د نیب په قانون کې امینډمنټ وکړو او ویلي دي چې 50 کروڑ روپۍ سو غلا وکړي چې 50 کروڑ روپۍ سو کرپشن وکړي چې 50 کروڑ روپۍ چې کوم دی هغه څوک د حکومت نه پټې کړي چې 50 کروڑ روپۍ چې کوم دی د حکومت نه یو سړی چې کوم دی اغلا وکړي په هغه به چې کوم دی نیب به چې کوم دی په هغه باندې هېڅ قسمه کاروایي چې کوم دی هغه به نه کوي نیب په هغه باندې هېڅ قسمه ریپرس چې کوم دی هغه نه پایل کوي په هغې به احتساب عدالت چې کوم دی هېڅ قسمه کاروایي ورپې نه کوي دا دې حکومت وکړو دا اوس چې کوم حکومت کې دی دا شهباز شریف چې کوم دی وزیر اعظم دی دا وزیر اعظم ورسره د کابینټو دا کوم چې ورسره د پدرامان ملګري ناست دي د عوامي نېشنل پارټۍ ملګري ورسره ناست دي ورسره پاکستان پیپلز پارټۍ ملګري ناست دي ورسره دا نور چې څونه پارټو ملګري سره دا ټول پکې مشترکه چې کوم دی دا پکې ټول ذمه دار دي دې خبرې دا پکې ټول ذمه دار دي پوره حصهدار پکې دي اوس تاسو وګورئ دا کوم بل چې پاس شو دا آینده لپاره پاس شو دا شپږ اووه اتر ورځې مخکې نوټیفای شوی دی خو دا چې مثال په طور په دې میاشت کې نوټیفای شو دا دې میاشت نه پس چې څوک دا 50 کروڑ روپۍ غلا کوي نو دا به هغه خبره چې کوم دي د هغې نه پس په هغه باندې کاروایي نه کېږي خو اوس چې کومو خلکو په دې 8 کاله کې 10 کاله کې 2 کاله کې 1 کال کې 20 کاله کې کومو خلکو د 50 کروڑ روپۍ په هغه باندې کیسونه وو په نیب کې او یا د نیب په عدالتونو کې چې په کومو خلکو کیسونه وو نو هغه خلک چې کوم دي هغه هم ټول هغه ته معاف شو سماعت شو په سماعتونو کوم خلک چې هغه بری شو چې چا ټریل چلېدو ټریل ولا ختم کړه بری کړل چې څوک چې کوم دی نیب کې په چا باندې ریفرنس انکوایري وه هم ختم شوه نن چې کوم دی د ملک ته د قوم ته چې کوم دی زمونږ قوم ته 400 ارب روپۍ چې کوم دی هغه نقصان وشو 400 ارب روپۍ څونه دي
اوس 400 ارب روپۍ تاسو په دې کلي کې زه روډ جوړوم، سکول جوړوم، یونیورسټي جوړوم، کالج جوړوم، ستاسو ټیوبویل تاسو مثال دا لارې کوڅې جوړوم، د ټرانسفارمر لګوم، پول لګوم. زمونږ د صوبه چې کوم دی، زمونږ د صوبه د یو کال تقریبا 1.5 ارب روپۍ چې کوم دی هغه لګوي په دې شیزونو باندې، په ټرانسفارمر، په روډ، په کوڅه، په یونیورسټي، په کالج، په دغه سکول، په دې مختلف شیزونو باندې چې کوم دی که صرف په ډیولپمنټل کار چې موږ کوم ویلی شو چې کوم دا لارې کوڅې دغه شیزونه دا ټرانسفارمر 100 200 ترکې دا کم کار چې کوم ته ویلی شي دا تقریبا 1.5 ارب روپۍ چې کوم دی دا په یو کال کې موږ لګوو. اوس تاسو اندازه ولګوئ 400 ارب روپۍ چې کوم دی د ملک ته نقصان وشو. اوس 400 ارب روپۍ چې کوم دی په دې باندې زموږ د صوبه څو کال تړېدی شوه، یو 15 کاله خو تړېدی شوه، یو 15-16 کال خو زموږ چا ته هم ضرورت نه و، زموږ چا ته هم ضرورت نه و، موږ چا نه قرضه اخیستې شوه، نه به موږ چا نه قرضه اخیسته، نه به زموږ نو په دې خلکو باندې موږ ټیکس لګو، هېڅ څه چې کوم دی موږ نه کولو. او 400 روپۍ چې کوم دی د خلکو یو بل ته چې کوم دی هغه معاف کړي. نن تاسو وګورئ د دې ملک وزیر اعظم تللی دی انګلینډ ته، او هلته چې کوم دی یو مخروج سړی چې کوم دی اسحاقدار، یو مخروج چې کوم دی هغه یې نن را روان کړی دی په خپل جاز کې، په سرکاري جاز کې چې کوم دی نن یو مخروج چې کوم دی هغه پاکستان ته راولي، او پاکستان کې چې کوم دی هغه وایي ما 50 کروڑ روپۍ غلا کړې وه، او ما خو د نیب دغه چې کوم دی قومي اسمبلی چې کوم دی نو په هغې کې امنډمنټ وشو او لهذا ما بلې کړي. اوس هغه بلې ګرځي او هغه بل ته راشي او سبا چې کوم دی موږ ته وزیر خزانه وي. اوس ملګرو دې سره سره چې کوم دی زموږ ورسیز پاکستانیان څخه ټولو بچیو، چا به بچي، چا به نوسي، چا به رونه، چا به مشرانې، هغه به بهر ملکونو کې چې کوم مزدورۍ کوي، هغه خلکو له موږ د اوټ حق ورکړی و، هغه خلک چې کوم دی اوټ د حق چې کوم دی هغه دوی دوباره چې کوم دی محروم کړل. او دې سره سره چې کوم دی یو بل کار یې کړی دی، خو چونکې هغه اوس پته ولګېده، اوس څنګه پته ولګېده چې هغه په 22 مئی 2018 باندې چې کوم دی یو دا کار کړی و چې کوم وخت کې نواز شریف وزیر اعظم و، چې کوم وخت کې نواز شریف حکومت و، او ورسره چې کوم دی په درامال ورسره ملګري و، ورسره نورې پارټۍ هم ملګرې وي، او هغه وخت کې چې کوم دی نو د دې ملک کې داسې یو قانون جوړ کړی دی چې هغه نه اسلام سره ښایي، نه شریعت سره ښایي، نه ما نه په خولې باندې هغه خبره راځي چې زه یې وکړمه. خو لهذا چې چا هم د دې بل حمایت کړی دی، یا چا دا بل لیکلی دی، یا چا د دې بل چې کوم ټیبل کړی دی، او یا چا د دې بل په حق کې چې کوم چا وټمل کړی دی، نو خدای پاک دې د ځمکې په تل کې چې کوم نشو نابود کړي. لکه چې دا د اسلام خلاف، لکه خبره د اسلام کوي، د شریعت کوي، او دا کوم مخامخ چې څه شوي دي ډېر افسوس خبره ده. ډېر شکونه چې کوم دي که نه هغه اوس لګیا دي، او پکې خلک امنډمنټ کوي لګیا دي، خلکو پکې امنډمنټ دپاره چې کوم دی نو هغه لګولي د زموږ حکومت، زموږ پاکستان تحریک انصاف پارټي چې کوم ده، نو انشاءالله که خیر هغه هم یو ریټ پټیشن چې کوم دی هغه جمع کړی دی، نو انشاءالله که خیر هغه به کوو. خو چې تاسو ته د دې خلکو وصیت ښیم، د دې خلکو چې کوم دي صرف او صرف وفات چې کوم دي په خپل ځان کې دي، د خپل قوم خبره نه کوي، د خپل ذات خبره نه کوي، بس صرف دکه کوي چې بس زه او د ما کرسۍ خیر دی که امریکا په موږ غلامي کوي، خیر دی که د موږ امریکا چې کوم دی راځي او دلته چې کوم دی په ملک کې چې کوم دی هغه جنګونه کوي، خیر دی که د امریکا راځي او زموږ په ملک کې په ممند په وزیرستان چې کوم دی ډرون حملې کوي، خیر دی که زموږ بچي چې کوم دی دلته شهیدان کېږي، خیر دی که زموږ فوجیان او زموږ پولیس ترونه چې کوم دی هغه شهیدان کېږي، خیر دی که زموږ عوام چې کوم دی هغه شهیدان کېږي، او صرف او صرف د امریکایي غلامي چې کوم دی او منو. انشاءالله که خیر دا قوم اویر دی، دا قوم اوس پوهېږي، دا قوم اوس پوه دی، مشر هم پوه دی، کشر هم پوه دی، هر څوک نن پوه دی که خیر انشاءالله. او دا به ورته ښایي چې په 14 تاریخ کوم الیکشن دی، په 14 تاریخ چې کوم الیکشن دی دا به د ریفرنډم شکل چې کوم دی که نه، دا به انشاءالله که خیر اختیاري کې به انشاءالله که خیر داسې فکس ورکوو چې تاسو را سره انشاءالله که خیر، تاسو مشران به دعاګانې کوئ، دا کشران به ښه په ولسب کې چې کوم دی موږ سره به ودرېږي، په تحریک کې موږ سره ملګري کېږي، انشاءالله هغه ورځ لرې نه ده، هغه ټایم لرې نه دی، هغه ټایم ډېر لرې نه دی چې انشاءالله که خیر موږ به د امریکې د غلامۍ نه الله پاک خلاصوي انشاءالله که خیر. دا به یو آزاد ملک وي، دا به یو خودداره ملک وي، او دا به انشاءالله که خیر په ټول دنیا کې چې کوم دی د دې ملک د دې قوم به انشاءالله که خیر تعریف به کېږي. زه یو پیره بیا ستاسو مشکور یم، تاسو ډېره شکریه ادا کوم، تاسو مونږ دونه ټایم راکړو، تاسو د 4 بجو چې کوم دی 5 بجو تاسو مونږ ته ناست
زه پیدا بیا تاسو مشکور یم او ډېر شکریا ده کوم چې زمانو سم کړی شي تاسو کشر کوم